ادا پیغمبر اطاعت دومره لازمي دی او که نفل مذکر نیت تړلې او پلار د تاوازو کو چرآ شموز ورته مات کا ګوره او مور د توي بچی را شن نفل مات کا نفل قضا بیا راځي نفل قضا بیا راځي او کله مور دړنه خیره وته بیا بسکه دومره اطاعت د والدینو لازمي دی دیو ما شومانو خبرې کړي کنه درو ماشومانو یو حضرت عیسی علیہ السلام د مور په غېږ کې خبرې کړې دي او بل د یوې ښځې په غېږ کې د دوره د ماشومو اخذ بالخانه کې ناستو دویم چپ کې نو په لاره یوه ښځه تېرېده او ماشومانو په کاڼو ویشته وایي کنجرې وایي رامړې اخذ مخکې روانه ده ځغلېده و د ماشومانو نو دې ښځې دعا وکړه خدایه زما دا بچی داسې مه کې زما دا بچی د دې ښځې په شان مه کې د دوره د ماشوم هغه وی خدای ما دغسې مور چپ شو چې دا وړوکی ماشوم څه وایي بل ورځ په لاره یو ښکلی ځوان تېرېږي اعلی برید ښه شملی نیغه کړي پاسته پاسه سور خشته لباس کې وی خدای زما د دې بچي نه هم دغسې شادلمی جوړ کړي ماشوم وی خدای ما داسې مه کې نو مور ورته غوسه کړو د چرنۍ بچی د دوره د خویې نه پرون یو ښځه تېرېده خلکو والو ډبولو او نن وی مورې پرون چې کومه ښځه تېرېده هغه قایم اللیل او صایم الدهر ده ټوله شپه تهجد کوي روجي وي خلکو هسې بدنامه کړي ده چې دا کنجره او فاجره ده او دا نننی سړی خو د جهان ناکاره دی تمام جرمونه د کې موجود دي مورې چې د سړي الله ته صحیفه پاکوي که نن چار څنګه خلک چې هر څه وایي نو وایي به دې ماشوم باقاعده خبرې کړي بل ماشوم هغه دی چې یو بزرګو جوریج نومو جوریج ډېر پاک سړی و د کلي نه بهر ځان ته یو مکان جوړ کړی و هغې کې به تورات یې لوستو د شپې به ټوله شپه ولاړو تهجد به یې کولو قدرتي یو ځلې مور راله د مور ورسره څه کار و ورته وی جوریجه نو دی یار نفل کې و یاره دا نفل بس که به نو مورې لاړه غریب مورې نشته وی یاره خیر دی دوه رکاته به نورم وکړم بیا یې مور راغلی و دی بیا په نفلو ولاړ دی هغه غریب انتظار کړی 3 ځله هغه غوسه شوه چې زه راشم ته په نفلو ولاړ یې او د ماړو خیال نه کوې دی خدای دې د دې ناکارو په مخ باندې واړوه مومسات عربۍ کې ډمو ته وایي په ډمو د کنجرو ښځو قدرت ته داسې منظوره وه یوه ښځه په لاره تېرېږي بدکاره هلکه صحرا کې دا کوټه ده دا خو ډېر ښه دی دی دې کې به څوکي وروخته او د سره امبړ چمبړ شوه او ورته اتق الله یا امت الله اتق الله او دا ورسره نښتې ده چې ما سره به مخ توری وسې وکړو لیکن الله تعالی جوریج بچ کړو جوریج الله تعالی وساتلو تقوا او د عبادت برکاتو ښځه کوزه شوه چې لږه مخکې دي هلته یو شپون دی ګډې سره یې هغه سره امبړ چمبړ ده هغه هم ورته وایي د خدای نه ویرېږه دا خو ډېر لوی جرم دی خیر هغه ته یې وایي شرموم دی ګورې خلکو ته ځم ورته یم دی خو ډېر ناکاره سړی دی ما سره یې دا بدفعلي وکړه هغه غریب یېرېدو چې شرموي مې او ورسره بدفعلي وکړه کال پسې زوی پیدا شو خلکو وډبوله چې دا ارامي بچی دی کوم دی نه راړلی ارامړې دا کیسې کې دا څه چل دی یاره دې مکان کې یو سړي دې مکان سره ما سره یو سړي اشاره قدرتي د جوریج کمرې ته وه خلک رالو کینټۍ بیلچوي عبادت کوي د مرګ بچی دا افسوس مکان ورته ولاړو هغه بره نه ګوري چې هلکه ویې ته لږ راکوز شه چې راکوز شه هغه وی د خدای انصافدارو وجه سره وي یو ښځې در باندې دعوه کوي نو وی د عالمانو مکان د لړولو څه ضرورت دی خو ښځه راولئ په ما یې ګوته کېده ما قتل کوي ما سزا قتل دی دا کچه کار کوئ لکه خبره خو یې معقوله ده خلکو ته که شابه یا ښځه راولئ ښځه یې یکدم راوسته په غېږ کې وړوکی ماشوم بچی دی نو ده د ماشوم په سر لاس کېښوده چې یا بابوس بچی وایه من ابوکه وی زما پلار پلان هغه شپنکی د پلانکی شپنکی وړوکی ماشوم د دوره دو د خپل پلار نوم واخیست خلک په خپو پرېوته چې موږ معاف کړه موږ نه غلطي شوي دا مکان ورته د سرو زرو پته ولګي چې دی خو ولي الله دی خاوند د کشو کرامت دی په غېږ کې ماشوم خبرې کوي هغه وی نه مکان ما ته مه جوړوئ دا زما خپله کوتاهي ده دغسې زما مور یو ځل راغلې وه او 3 ځلې راته اوازونه وکړه زه به په نفل ودرېدم د هغې د خولې نه دا ووتل چې خدای درته
د زناکارو مخو خیر شکر دی چې نور زیرا تل دی ویلی دا زما کوتاهی ده نو شاعر وایي چې نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو اور نمازیں جب قضا ہو تب ادا ہو مدمود قضا خوشتا کنا لیکن د پلار یا د مور دړنه چې خیروزي هغه به کم ځای پوره کوي بیا هغه نه پوره کېږي نو دی وجنه مسله ده که په موږ ولاړ مې او پیغمبر آواز درکې موږ مات کا او وایه چې لبیک یا رسول الله اهلا وسهلا سفرمایي جی سفرمایي پیغمبر بلنه ده لویه بلنه ده یا ایها الذین آمنوا استکشا والدین چې جون دي ډېر خیال ساتي طالبانو طالبم چې علم کې نه به فرعون به سامانی بیا وایي ما پشان خصینا او چې لا وادو کې استجیبوا لله ما تخطر دي د وزیرستان نه سورہ پس یو بوډا دی زه مولا د دمنه شاګرد دی چې ما ډېر څنګه خطنو مرتولې ویلا ظالم داسې مت قسمت نه پلار درې د پس خدمت را لګلې چې نور لګیا ده خرابېږي سم ظلم دی چې سړی فاضلی او بوډا پلار داغه نه خپای کم ځای به خوشالي خبر کې به خوشالي یا ایها الذین آمنوا استجیبوا عجیبو استجیبو معنی عجیبو دعوت قبول کئی دا اللہ و دا رسول اذا دعاکم لما یحییکم اگا خبر تاسو جون دے کئی جہاد تا مچی بلی نو آمنا و سلمنا وائی وعلموا ان اللہ تعالی یحول حائلش اما بین دا سڑی و دا زڑکی اگر روار تا بالکل پوٹکی وانہو الیہ تحشرون واتقوا فتنة ويريغي داغلو عذابنا لا تصيبن الذين ظلموا شغبنا نسی آواز ظالمانو تپتاسو کے خاص کر بلکہ نور خلق بم داغی دا وجنا دا اوچو دا قبلا لون دم بیاسودی تعذیب العامت بذنوب الخاصة حدیث کے راضی کنا ان الناس اذا رأوا الظالم خلق چوین دا ظالم دے ولم یاخذوا علی یدیه او دا ظالم لاس ندیسی نبی پدی صورت کے قریب دا ان یعمهم اللہ بعقاب من عنده بیا پٹول خلق و عذاب دا ظالم لاس پنی سی چلکا ظلم مکوا وعلموا ان اللہ شدید العقاب واذکروا یاد کئی اذ انتم قلیل اے مہاجرینو مکہ کے خلق ہوئی اگو تو شمیر لشوئی اگو تو دمر لکسان ہوئی اذ انتم قلیلون فی مکہ فی بدء الاسلام مستضعفون فی الارض کمزوری وی پس مکہ مکی کی تخافون یریدئی ان یتخطفکم الناس چرت امن شکی قریش اختطاف مانا یو شید اچانک شکول الاختطاف سمانا دا منشاب کے الاختطاف نو فارسی کے سمانا لکلی منشاب کے الاختطاف ربودن نر بچے یاد دے ورتا دا گورم چتا طالبان ربودن دا چانے یوشے یکاد البرق یختف ابصارهم یکاد البرق یختف معصوم دا کسات دا دکان نگو خوڑا بڑا معصوم ہوا دا کسینی ولی ہوا کپو سراغ دا کسیتو چپا دیتا ہوئی ربودن اختطاف مانا ایک دم یوشے چانک شکول نو یریدائی چی قریش بم اشو کئی فآواکم اللہ در تزیدر کو پا مدینہ منورہ کی وَأَيَّدَكُمْ اللہ تعالی مضبوط کئی تاسو بخپل مدد سرا خاص کر پا جنگ بدر کی وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور رزق در کو دا غنائمونا بلا غنائم دا بدر پا میدان کی دا کافران نصات شو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یا ایوہا الذین آمنوا اے مومنانو لا تخونوا اللہ خیانت مکوئی دا خدای سرا و دا پیغمبر سرا ولا تخونوا اماناتکم امانتنکم خیانت مکوئی دا تخونوا آگئی لا تخونوا باندیا تفتے وانتم تعلمون دا آیت وی دا ابو لبابہ بارک نادل لے ابو لبابہ صحابی دے دے رسول اللہ مبارک بنو قریظہ ہوتا لے گلے ہو چھ بنو قریظہ دا رسول اللہ حکم تا منقاد چھ رسول اللہ دا بنو قریظہ دا قلاگانونا گیر چا پیرا محاصرہ کری وا تو حد جنگ وشو
او کافرانو تختیدل رسول الله مبارک کور تراغه ما دیگر ته وخت قریبو وصله لرکولو نو فرشتہ رااله چې یا رسول الله فرشتہ ملر کو دا دغه اسلحه ملر کو مونږه فرشتو خلاص له نه دل رکړي الله تعالی وې د دې خلکو فیصله وکړي بنو قریظه او ته اشاره وا دغه بنو قریظه ډیره غداری کړی و د کافرانو سره پټه صلاح چې دا مسلمانان تاسو قتل کړي د شپې به مونږ راشو يهودو ورته وې نو مدینه کورونه ټول خالی سړی پکې نشته د مسلمانانو خزه او بچي به مونږ قتل ای پټه صلاح نو فرشتہ رااله چې ورشه بنو قریظه او قسم ختمه کا پیغمبر اسلام دا غي د قلاګانو نګیر چا پیرا محاصره وکا سوره د پس هغه مرعوب شو څنګه فیصله کو نو بولو بابا رسول الله مبارک قولي ګلو چاله کرا کوم شي يهودو ابو لبابا ته چې د پیغمبر دغه بارکه سرای دا دې ابو لبابا خپلوان څنګه حال اوسېدل د خپلوانو د خیال په بنای ورته وي چې علی مو پریدي مو پیغمبر اسلام دا فیصله هغه را دې ورته سرګن کو پدې باندې هغه چې کوم دنو آیت کرا دي چې دا راځونه مسرګن نه وي ابو لبابا ورته اشاره کړی و چې بچا یا رسول الله دا آیت راغن ابو لبابا خپل ځان په جمعات کې دستانه سره وترل چې مانه غلطي شي او بیا الله تعالی دا توبه قبول کړ او بیا یې سو پر رسول الله خپل مبارک لاسو مینس پړی نو دلته مړ خیمانه غلطي شي هغه ستنه تاسو مستوانه ابو لبابا وي مستوانه توبه مرته وي رسول الله په جمعات کې بعد استنه دي حاجان ګوري خاص کرغه ده چې کوم روضه من ریاض الجنه ده هغه کې استوانه الوفود ده تو ملمانه کې ناسل استوانه السرير ده استوانه عائشه ده یو استوانه حنانه ده چې رسول الله باغی سره همیشه خطبه وي بیا یو خدای رسول الله مبارک ته د غز د لرګینه منبر جوړ کو نو په دې جمعه چې رسول الله د منبر خواته ورغی هغه ستنه اوجړل تحنو کحنین الناقه لکه وخت جوړه کوي په چوکو چوکو صحابه جوړه واورید رسول الله دراغه هغه ستنه په غي کونی ولا تسلی ورکه چې تبه ما سره په جنت کې نو بلا ستنه دي یو ستنه استوانه ابي لبابا دې تو استوانه توبه وي او سو کوئی نہ دینا مراد حاتب ابن ابی بلتع انصاری دے حاتب ابن ابی بلتع الانصاری البدری دے دا بدر پجن کے چکم دن مجاہد تے دیو خط نکلے اصلیت کے رسول اللہ مبارک تیارے کولو چپا مکہ مکرمہ باندې منگا ورشو او با کافرانو حملو کو نو حاتب ابن ابی بلتع یو خط کلی کولو او یو بودائی خرسے چرا خط کافرانو تا ورسوا اگه خط کې دا لیکلو چې پیغمبر تیارې کوي او که یو دل راغنه به تاسو به مقابله نه کړی شي خبرې لیکلې خدا خط دې د پاره لیکلو چې رانته زما خپلوان دي کمزوري وو د کافرانو باغې باندې زور زیاته نه کوي رسول الله تعالی وحی په ذریعہ معلومه شو چې یو خط لګیا د مکې ته روان دی رسول الله حضرت علی او صحابه ته چې ورشي او پلان کې دی کې یو بډای خدای دا هغه سره یو خط ته هغه خط کابو کوي چنانچه حضرت علی او صحابه په تیز رفتار اسونه باندې سوار شو او هغه خدای روزه توخاخ مدینه منوره نه په مسافت کې یو دی روزه توخاخ الته هغه بډای ابایله دوتري ولی بچو خیر خره دا بډای ګاړې مکاری ابایا خط دسخه خطر وباسه دسخه دا له ګرماسه خطر وباسه هغه انکار کولو حضرت علی ورته غوسه شو آیا پرده شي خطر وباسه الا لو جردن کی جامع در نټول وباسه ما خط کې مجبور شو کله یو ده لا کله بل ده بهرحال خطر وای خط حضرت علی راړو خط د چا طرف نو من حاتب ابن ابي بلتع ابي بلتع د طرف نه ده او کافرانو ته بل دغه لیکلو چې رسول الله تیارې کوي او کرا گئے
هغه سره دومره سیل جرار د چې بیا به مقابله نه کوي نری خبري لیکلې وي ولیکن هغه ته رسول الله مبارک حاتم او صحابه کې خبره الکه یو خطر روانو حضرت علی غراړو صحابه را جمع شو حضرت عمر ته پتو لګیدا حاتم هم کور نه راغی حضرت عمر هو جلالی وی دي پرېګې دی چې پتورې دا سر له قلم کم دی خپل ولې دیږي حاتم صفا خبره کوي چې الحمدلله منافق نه ما چونکه د نورو کسانو الته سړیشتا دا غي وړو ما شومانو هغه حفاظت کوي د ما د خپلوانو سره الته څوکم سړی نشتا نو ما په ظاهر خاطرداري دا کوله خط خو ما لیکل ډیر مضبوط خط دی رسول الله بیا حاتم رښتیا وایي د تسموای بدری ده او بیا حضرت عمر په خپل خبره ستومانو چې ما ته دا خبره مناسب نه و لا تخونوا الله خیانت مکوئ د خدای او د پیغمبر سره رازونه مسرګندوئ ولا تخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم تاسو مالونه اولادکم فتنه تجد اولاد د وجنه لګیا ده خیال ساتي د بنو قریظه ابو لبابه یا ته خیال ساتي د خپلوانو په مکه کې حاتب بن ابي بلتعه لا فتنه او امتحان دی وان الله انه ندیم یا ایها الذين امنوا اے مومنانو ان تتقوا الله کله خدای نه یریږي یجعل لكم فرقانا الله تعالی با چې کوم دنو وګرځي تاسو د پاره فیصله فرقانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله بل حق او باطل په مابین کې جدای راولي ويكفر عنكم سيئاتكم او الله تعالی وو بخي تاسو ګناهونه ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين اغا وقت میاد کنا نمونه نصرت الله تعالی د خپل نصرت یو بل نمونه بیانې اغا وقت میاد کا وإذ يمكر بك کله چې مشوره کوله استعباره کې کافرانو ادار الندوه کې مکه کې یو لوی حال لکه ټاون حال د مکه خلکو به آلتا مشورې کولې مدینه کې سقيفه بني ساعده وا مدینه کې لوی ډیره اجرا سقيفه بني ساعده و سمستا هغه کې غوونی د جمعات کې نه داخله شي او په مکه ابو البختری دا پیغمبر یو دی کې بس بند کړي هغه وینا چې دې شي قوم جمع شو درنه په دوره باندې خلاص کی شیخ نجید هغه خبر رد کا بیا الته هشام ابن عمر مناستو هغه وی په یو په سور کو ته ځاله کدم نه ملک نو جلا وطن مې کو وینا چې دې شي بل ملک دې ملګری جوړ کی او ځان سره مټي پیدا کړ بیا تاسو په مکه حملو کې بیا بلاسي ابو جهل یې خدا نه ده څنګه د هرې قبیلې نه یو سړی والو او د شپې ټول ورشو او حمله کو قتل کو د خپلوان دومره ډیر نه دي چې د هرې قبیلې مقابله وکړي ټول قبیلې با یو سړی راکی او سم پنجمه با پدمانه حمله کو قتل وکړو نو خپلوان بیا دومره ډیر نه دي چې د تمامو قبیلو مقابله وکړي هغه شیخ نجدی چې شیطانو صدق هذا الفتى صدق دې ځوان سم خبرو د هرې قبیلې نه یو ځوان والا یو په دې پیغمبر د شپې نه حمله وکړي نو وینه به تقسیم شي دغه خپلوان بیا د ټولو قبایلو مقابله نشي کوله صدق هذا الفتى شیخ نجدی ابلیسو خدا نه یو بوډا غوندې عرب جو کړو به د دې ځوان خبره دا سم خبره ده الله تعالی دا غي ذکر کوي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ کله چې تدبیر کولو پدار الندوه کې استبارک الذين كفروا کافرانو سیرت ابن هشام دویم جلد چراواله نو اند 124 نا تر 128 صفحه پورې دا زبردست واقعه پکې نقل ده او هغه ابن هشام چې په حلب کې پتبه حلبی سره چاپ ده سیرت ابن هشام طالبانو لپاره مفید کتاب ده سلورو جلدو کې رسول الله تمام سیرت پکې ده لیثبتوک چې تا جیل تو غردی دا چا ویلو ابو البختری او یقتلوک دا ابو جهل ویلو او یخرجوک دا هشام ابن عمر ویلو ويمكرون دای تدبیر کولو ويمكر الله الله ستاسو حفاظت تدبیر کولو والله خير الماكرين الله تعالی بهترین تدبیر کوونکی الله د هجرت حکم ورکو رسول الله مبارک وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ
کله چې لوستی شي په دوی باندې آیاتنا زمونږ آیاتنا قالو وای کافران قد سمعنا دا مونږ اورېدلي دي. نضر ابن حارث سم یو غټ کافرو، دی به تجارت تتلو، نو بیا به دا عجمو د ملکونو نه د قصو کتابونه راړل، هغې کې به د رستم او د اسفندیار او دارنګې د کسرا او د قیصر کیسې به وي، زړې کیسې به وي، کیسې هغه به یې راړې چې د دې کیسو خوند ډېر دی، او که دا قرآن دا پیغمبر تاسو ته لولي د دې خوند ډېر دی. او که یو مجلس کې به رسول الله واز کولو، دې ظالم به ډمه راوسته وي، شا به سندرې شروع که، د سندرو خوند ډېر دی، او که د دې د هغې باره کې ذکر دی. قالو وای دا کافران خاص کر نضر ابن حارث د ده باره کې دا آیت راغلی ده کنه ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم ویتخذها هزوا فبشرهم بعذاب علیم بعذاب قالو وای کافران قد سمعنا دا کتابونه او استاد آیاتونه موږ اورېدلي دي لو نشاو که موږ وغواړو لقلنا مثل هذا داسې قرآن موږ هم جوړولی شو. ان هذا الا اساطیر الاولین، ندي دا مگر باطل قصې د ړومبنو خلکو. اساطیر د اسطورتن یا د استارتن جمع د باطل قصې ته وایي. واذا قالوا کله چې وایي کافرانو اللهم ان كان هذا هو الحق، کچر دا پیغمبر په حق وي یا کدا قرآن په حق وي، من عندك فامطر علينا حجارة من السماء، اوره موږ باندې باران د کاڼو، او ائتنا بعذاب الیم. وما كان الله ولې مهلت ورکوي کافرانو؟ لکه چې کې غریبانان مسلمانان موجود دي، نه دی الله تعالی لیعذبهم وانت فیهم، حالانکه تلا موجود دی، ستا د وجې نه دی باندې عذاب نه راځي. وما كان الله معذبهم، نه دی الله تعالی عذاب ورکوونکی دوی ته، وهم یستغفرون، او دی بخښنه غواړي. کافرانو به په طواف کې دا به وي چې غفرانک غفرانک، خدای موږ ستا بخښنه غواړو، خدای موږ ستا بخښنه غواړو. دې وجې نه پې الله تعالی عذاب نه راولي. یا وهم یستغفرون نه مراد هغه کمزوري مسلمانان دي چې په مکه مکرمه کې ډېره دي، دې وجې نه دی باندې عذاب نه راځي. وما لهم او څه شوي دي دوی لرا الله يعذبهم الله، چې خدای به پې عذاب نه راولي. دی مستحقین عذاب دي، دی مستحقین عذاب دي. او همدغه څه وشوه چې رسول الله هجرت وکړو، نو بیا په بدر کې پې عذاب راغی، اویا تنه کافران قتل شو او اویا تنه قید. څه شوي دوی لرا الله يعذبهم الله، چې خدای به دی باندې عذاب نه نازلوي. وهم یصدون، حالانکه دی پیغمبر منع کوي عن المسجد الحرام. حدیبیې په مقام کې رسول الله 1500 صحابه د عمرې نه منع کوي. وما كانوا اولیاءه، حالانکه نه دي دی متولیان د جومات. متولی د جومات که څوک جومات نه منع کوي چې لکه بېدینه تا جومات ته نه پرېږدم، بیا هم څه خبره ده، لیکن د پیغمبر غوندې مقدس ذات او د صحابه غوندې پاک نفوس دی متولیان د جومات نه دي. وما كانوا اولیاءه، ان اولیاءه نه دي متولیان د جومات الا المتقون، د جومات خدمت او نگرانی خو متقی کوي، ولكن اکثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم، او نه ده مزد دوی عند البيت فنزد خانه کعبه الا مکاء مگر شپیلی و تصدی او تاڑی ہوئی. راغلی به خانه کعبه ته شپیلی به شروع کړ او تاڑی به شروع کړ. مکاء معنی صفیرا، مکا شپیلو ته وي. دا اصل کې مکا یمکو ده، مکا یمکو معنی شپیلی وهلو. دا په اصل کې چې کوم دنو مقاوم ده، هغه واو راغی په طرف کې ما قبل دا غینه الف ته په حمزه سره بدل شو لکه قائلون او دبایون پښ. وتصدی او تاڑی وي. صدا یصدی تصدیه المعنی تاڑی وای. دی وجنه جمعتونو کې دا لیډران چې جلسې کوي دا جلسې ناجیز دي. دا حمر نه کوي چیر جمعات کې تاڑی شروع کړه، دا د مشرکانو کار دی.
وهم يصدون عن فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا کم کسان چې کافران دي ينفقون اموالهم دای خرج کوي مالونه ليصدوا عن سبيل الله چې خلق دا الله د لارې نه منع کوي. ابو سفیان قافله دي د پاره بوتلی و تجارتي چې دا پیسې بټولي په وسلو باندې لګو او هغه وسلو باندې بیا د رسول الله د هغه د ملګرو سره جنگ کوو. او دارنګه د بدر په جنگ کې کافرانو بخپلی اوخی علاله کې شابه لکه خورای غوخی ځان جنگ ته تیار کړي. ابو جهل مالدارو بلا اوخی وی د ابو سفیان د قبیلو خلقو بلا اوخی را واستوي او روزانه بلس اوخی علاله دي زر کسانو د پاره بلس اوخی روزانه علاله دي او دا غوخی بری تی دي او فخر به کولو چې موږ به پدې د مسلمانانو سره جنگ کوو. ينفقون اموالهم في حرب النبي پیغمبر سره جنگ کوي ليصدوا چې خلق منکې د خدای د لارې نه فسينفقون دی به دغه پیسې خرج کوي ثم تكون عليهم حسره دقسې لاسونه مروړل متأسفين مکې ته واپس ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث دا دې دپاره چې الله تعالی جدا کی کافر من الطیب د مؤمن نه ويجعل الخبيث او ګرځي کافر بعد ولا بعد فيركم دوزخ کې به بل د پاسه ډیران کوي فيركمه جميعا ټول به جمع کی فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا توا کافرانو تا ينتهوا کدی منشي د کفر او د پیغمبر د جنگونو نه یغفر لهم او بخل شي دوی لره د ګناهونه الاسلام يجب ما كان قبله يغفر لهم ما قد سلف من الكفر والمعاصي وإن يعودوا او کدا کافران عود کوي قتال د پیغمبر ته فقد مضت سنة الاولين تیر شي وی تیر قیدړم بنو خلقو الله تعالی بلا قومونه تبا کړی دي. وقاتلهم حتى لا تكون فتنه مشرکان سره قتال کوي جنگ کوي تر دې چې رکشي فتنه د شرک او جزیره د عربو پاک شي د مشرکینو نه ويكون الدين كله لله او عبادت یوازې د خدای کېږي. فإن انتهوا عن الكفر کله د کفر او د شرک نه منشو فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا او کله مخړې د ایمان نه فاعلموا ان الله مولاكم ناصركم نعم المولى ونعم النصير واعلموا انما غنمتم من شيء هغه شی چې تاسو غنیمت حاصلوي د مال مسله د غنایم وراله ځوانانو بوډاګانو د بدر د غنیمت بارکه خپل کې باس مو باسه کړی و ځوانانو وی دا زمونږه بوډاګانو وی مونږ چې تاسو پښ پناهي کولا انما غنمتم کم شی چې تاسو په غنیمت حاصل کو من شیء د مال او دولت فان لله خمسه پیندمه برخه د بیت المال بیت المال تبا پیندمه برخه دی ک پیندل ک روپۍ یو لک او دا سلور لک با مجاهدینو کې تقسیم شي وللرسول او دارنګ دغه پیندمه برخه د پیغمبر دا پیغمبر با د بیت المال هغه پیندمه برخه کې تقسیم کوي ولذل قربا خپل بنو هاشم او بنو مطلب تبور کوي ذل قربان مراد قرابت رسول الله واليتامى يتيمان والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله ایمان مراد له الله په وحدانیت او مانځلنا او په قرآن چې موږ نازل کړل په بندا يوم الفرقان پرز د بدر یا مانځل مر فتح ده د بدر جنگ ته يوم الفرقان وي يوم التقى الجمعان دا يوم التقى الجمعان دا يوم الفرقان نه بدل له فکمرت سے ملاقات کړو دو ډلو جمع من المؤمنين وجمع من الكافرين والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعدوة الدنيا الله دا جنگ نقشه بیان کله چې وای تاسو په هغه جانب چې مدینه ته قریب دي او دوه غاړي ته وای وهم بالعدوة القصوى اغی پاغبل جانبو
مدینه ته چې کوم طرف نږدې ده پاغې تاسو وي لکه پټلۍ نه دی اړخته مونږ یو پټلۍ نه هغې طرف ته بل خلق دی اذا انتم بالعدوه هغه جانب او دومنه جانب وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم او قافله د ابو سفیان د سمندر په غاړه لاړه رکب نه مراد عیر دی عیر هغه قافله ته وایي چې غنم راړي او نفیر هغه قافله ته وایي چې جنگ ترا دي والركب اسفل منكم او د ابو سفیان قافله د سمندر په غاړه لاړه وهم بالعدوة والركب ولو تواعدتم کتاسو د نفیر همیش کې وعده ونه بیا کېدای شي هغه نه راغله یا تاسو نه راغله تاسو خدا خالو ابو سفیان برادي او هغه سره به جنگيږو الله دې او غټ طاقت سره مخامخ کوي الله تعالی دې او غټ طاقت سره مخامخ کوي وهم بالعدوة والركب اسفل منكم ركبنا مراد قافله ابو سفیان ده هغه د سمندر په غاړه باندې روانو او دلته سمندر قریب دی ولو تواعدتم کتا سواده کړه داغه نفیر سره لاختلفتم فی المیعاد نبی او میعاد کې تاسو اختلاف راغلو چا به یو چا بنو لیکن د خدای فیصله دي ولکن لیقضی الله امرا الله تعالی فیصله کړی وره او امر چې اعزاز د مسلمانانو الله د مسلمانانو طاقت او قوت سرګندولو ليهلك من هلك عن بينه دې لپاره چې هلاک شي من هلك عن بينه په دلیل ويحيى او جون دې پاتې شي من حي عن بينه سرګند شوا چې مسلمانانو سره خداوند قوت چرته 314 او هغه سره شپږ توري چرته زر کافرانو هغه سره زر توري وان الله سميع عليم اذ يريكهم الله او وقت میاد کا کله چې خودل تا الله تعالی دغه کافران په خوب کې لګ پیغمبر سلام خوب ولیدو او د بدر جنگ خوب ولیدو چې کافران لګ دی موږ ډیر نو صحابه ته وي چې عجب خوب ملیدل د بدر په میدان کې جنگيګو موږ ډیر یو کافران لګیو دا خوب صحابه ته بیان کو او هم دغه سي سل پاپړ دیو لوړ سل پاپړ دیو لوړ پاپړ پیژنې تا کتلی پاپړ څنګه نه تا نه دي دا سیلوی چنجا ورته جوړ شوی چنجا او نری دا کاغذ پشان پاپړ جوړي او طالب په چوکادار ټول لاندې چې کوم نه اصلي دلی پراتو سل پاپړ داسې په چنجا کې د خاري پاپړ له لو پاپړ دغه مغنوي نمکینی وړي نری باریک د کاغذ پشان نو هغه ماشومان خوري نو داسې یو دل پراتون یو طالب په د ازمیخ کولو چې لکه د اصل پاپړ لکه د سور پودي هغه ما نردانو پانه بم لکه د دې پیسې بدر کم چکی ته ګر ټر اغل تر اخره پورې ټول چوره کړی نو رسول الله ته چې کافران لخ کار شو خصل پاپړ مؤمن کی طاقت او قوت امیر المؤمنین عمر کې د خدای برکت کړي دی الله دې حفاظت وکړي منګه پاکستان نه سلور تن لګل حسن جان مولانا او دمګه مغفور الله مولانا مفتی فرید صاحب نو شل در ټول افغانان تلیو تمام کابل شل در افغانان او دمګه پاکستان نه صدا پاسه لګتل نو مسجد حرام کې ماته یو شامع عالم وای من هاولای تکه دې ټول الته د میدا به رحمت طرف ته برنه استیدا پیدا سوق دي دا غوډي بیا تراغلی دي موټه دا طالبان دي کنه پیدا یا تکه چې قدرتی روب ورته الله تعالی او افغانان خاصه سمې جامې وی کبي زم لس غدونه جوړه پرتګي سلو غدونه جوړي قنداریانو پرتګونو پټکی قسم دې دومره ډیر دې کې بخکاری دي پاکستانانو ته پتن لګي دا چا یو شان جامه دا چا بل شان جامه الله تعالی قدرتی بعض قومونو ته دا خشتګيري او دا اعلی باډیان وی دا غډیر دی اتراغلی مې والله فقط 20000 لیکن لباس میں ایمانی طاقت و قوت دې د کډیر ښکاری نو مؤمنان اگر چې 300 لسو لیکن ایمانی قوت هغه کې دمره وزنیو ځکه دا الله تعالی په نسبت د ایمان وزن دی او د کافر وزن ورو دینه نو خوب د رسول الله مبارک رښتونه ځکه چې سل پاپړ دی او لوړ
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ کلچ اللہ تعالی خولتا ستا هم دغا کافرانا فی منامکا پا خوب کے لگ ولو اراکهم کثیرا کہ خوب کے در تدیر خیلے وے لفشلتم یا با کمزوری شیوی وی ولتنازاتم فی الامر یا با مجگڑک ولا چاوی جنگ تزو چابوی نزو ولكن اللہ سلم لیکن اللہ تعالی تو محفوظ ہو ساتی دبزدلینا سلمکم سالم ہو ساتی من الفشل والتنازع علیم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ او کلچ اللہ تبارک و تعالی خیل تاستا هم دغا کافران اذا التقیتم لکہ دا بدر پا میدان کے مجھے ملاقاتو کو اللہ تعالی دا کافران خیل تاستا فی اعینکم ساسو پسترگو کے قلیلا لگ اللہ اکبر صحابہ وی لکہ دا باویات نوی چاوی نہیں رسل بے حالانکہ زرتا نو لیکن اللہ تعالی صحابہ تا دمر لوی ایمانی قوت ورکڑو چا غزرو کافرانو بارکے بعد کسانو ہوئی چلکا اویادی او چاوی نسل دی ابن مسعود ہوئی چا ما یو سڑیتا ہوئی دا ما خواہ کے ولاڑو اتراہم سبعینا لکا دا با اویاوی او کا نسل اگا زرتنا صحابہ تا اویادیا تنخکاری دا قدرتی بہادر سڑیتا دشمن کڑیری میں گادرم نہیں رچرے مضبوطی کنا لوی دشمن اندر تیس نخکاری گڑا مضبوط پکاری لغوی راویا یا اصل بھئی وَيُقَلِّلُكُمْ او اللہ تعالیٰ کمولو تاسول را پسترگو داغوی کی صحابہ قسم لگو لیکن اگئی تنورم لخکارشن یہ جنگ ترہ میدان تشیون تختی اللہ تعالیٰ دا قدرت تے چھ اگئی تکافر مسلمانان لخکار دل دیر لگ دا ولی لی ابو جالوی چھ محمد و اصحابه محمد و دا غملگری اکلت جزور دیو اوخ دا پڑو سڑی بس پیو مڑی سمانا دیر لگ دی اگر تا دیزم لگ لخ کاری دل دا ولی لیقضی اللہ امرن چھ اللہ پورا کیا کار چھ غکیدن کرے چھ جنگ مشورو شی جنگ وَإِلَى اللَّهِ ترجع الامور یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو اذا لقیتم کلچ ملاقاتو کئی فئتا جلی دا کافران سرا فثبتو تنگو سی گئی واذکروا اللہ یادوئی اللہ تعالی کثیرا دیر جنگ کی لو یا کامیابی دا ذکر دا بس دا ذکر دیر برکتی اللہ اکبر نارے مجاہدین باقیدہ ہوئی طالبان خودل تناستی جنگونو کی بشری کی طالبان چه حملہ کئی ٹینکونو تا اللہ اکبر ناری وی و داغی ساجیبہ خوندی داغی برکتش طالبان ہر محاذ کے بکامیاب ہو وَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ یادوئی کثیرا دیر لعلکم تفلحون اوصلا پمٹبانے مغاوی رکھے گا تا اللہ ذکر کا وطول برکات دا ذکر خداوی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا دعاگانک وانصرنا علی القوم الكافرین وَأَطِيعُوا اللَّهَ فجنگ کی دا طولن لوشے اطاعت خداوندی و اطاعت رسول لے وَلَا تَنَازَعُوا او دا امیر الجیش پا خبرو کی تنازع مکوئی فتفشلوا بیا بکمدور شے وتذهب ريحكم قوت بملاش وتذهب ريحكم وتذهب قوتكم واصبروا او بجنگ کی صبر کوئی ان اللہ مع الصابرین یقیناً اللہ تعالی مدد صابرین سر دے ابن کثیر دے کہ صحابہ تعریف کی ابن کثیر تفسیر پسلور جلد کی دے لیکن بہترین تفسیر دے اکثر اسرائیلیات باندې ډیر لوی رد کئی ابن کثیر وئی چې په باب د شجاعت کی صحابہ اغا کارنامی کڑی دی چې دنیا کے بل چانے دی کڑی لوی لوی ملکونے اغا چکم دن فتح کو او پلگ مدہ کے مشرق و مغرب او کم کم زینو تو رسیدو دا پا حقیقت کے دا ثابت قدمی او دا پیغمبر دا اطاعت برکات لوی لوی ملکونو باندې اغا لگیا دے لمنی و غردو لی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا تنازع قل ما بین کے مکوئی فتفشلوا بزدل بش وتذهب ريحكم وتذهب قوتكم واصبروا فشدائد دا قتال بانی صبر کوئی ان اللہ مع الصابرین ولا تکونوا امکی گئی کالذین خرجوا
پشان د کافرانو کافران چې د مکې نه راوتل او نغاري غرګېدې ډول او سرناوه او ګډا او خندا او عجیب عجیب خبرې کولې ابو جهل او د هغې ملګري ډېر په تکبر روانو مکې گئی پشان د کفارو مکو خرجوا من دیارهم چې هغې راوتل د خپلو کورونو نه بطرا فخر کوونکي شرابونه به یې څکل او اوښې به یې حلالولې او څه به وي ابو جهل وی لا نرجعو د بدر نه بنا واپس کیږو حتی نشرب الخمور تر دې چې هلته مو شراب څکلي وي وننحر الجزور اوښې به حلالو وتضرب القیانو او ډمې به تمبلونه او نغارې غږئ سم جشن به مناوی جشن بدر کې به سم زموږ لوی جشني په دې غرور او تکبر کې تلي وو لیکن په حقیقت کې د مرګ پیالې وسکلې ابو جهل د مرګ پیاله وسکله د بدر په جنګ کې د بندر په کوی کې وغورځولې شو او ښځو په دې د دې چې ټنګ او ټکورې کړې وه ټنګ رباب یې غږولې وې په جړا جړا واپس شوې او جړا بیا بنده شوه دی چې مکې ته قریب شو لکه واورئ کورونو کې جړا بنده ده ګورې د چا ښه ده او زوی باندې یا په خاوند به جړا نه کوي دنیا به را سره خاندي چې زر تنه کافران د درو تورو سره تلیو او د اتو تورو او د 300 کسانو نه شکست خوړو قیدیان عمران بوتلی سړی عمران مړ کړي جړا بنده بالکل جړا بنده قدرتی د یوې ښځې اوښان رکو اوښانو پسې مکه کې ګرځېده نو جړا ورته ورغله چې زما اوښان به کم دی بعضې کسان پیشو پسې هم جړا کوي پیشو یې روکه شي اوښې پسې یې جړا کوله چې دما د دې یو سړي بلا زامن مړو غلام ته وی ورشه دا جړا د څه ده که د مکې خلکو د بدر په مقتولینو د جړا چې زه مو جړم د ماړه خو لګیا دی سوځي په جړا قدرتي غم کم شي چې وراله ویلې ما تبکي ایمان اوښان روکتي غلام راغی مولا ته ووی اوښانو پسې جاړي بس د هغه مغرې ور اډک شو جړا شروع کړه جړا څه وچټې وي ټوله مکه په جړا شوه اتبکي انت دل لها بعیرو دا دغه جاړي اوښانو روکتي او زما په بدر کې د زمرو غوندې زامن مړه دي ته به نه جړم چغو چغو ټوله مکې بیا جړل په دومره ذلت باندې هغوی واپس شو دې شراب په څکو د بدر په میدان کې به جشن مناوو دا به کوو دا به کوو د مرګ پیالې وڅکلې د شرابو په ضد ولا تکونو مکېږئ کالذین خرجوا ابو جهل او د ابو جهل د ملګرو په شان مکېږئ چې هغوی ته د خپلو کورونو نه بطرن په فخر وریا الناس خلکو ته خپل ځانونه خیر ويصدون عن سبيل الله خلق به من کولو د خدای د لارې نه والله بما یعملون محیط الله تعالی په هغه کارونو چې دوی کولو احاطه کوونکی دی وإذ زين لهم الشیطان کله چې مزین کړي هغه ته ابلیس اعمالهم عملونه د کافرانو ابو جهل یریدو چېره سراقه زما دشمن دی هغه را باندې شا طرف نه حمله ونه کړي بنو بکر په موږ باندې کرته حمله ونه کړي نو ابلیس هغه د سراقه ابن مالک په شکل کې راغی چې ما یریږه زم در سره یم جنګ کې ابو جهل د سراقه نه یریدو ابو جهل لاس ونیولو ابلیس او ځان دی سراقه شیطان کې دا طاقت دی چې ځان د یو سړي په شکل متشکل کړي صرف د پیغمبرانو شکل هغه نشي اختیارولی او شیطان د بزرګانو په شکل کې هم راتلی شي صرف د پیغمبر شکل هغه نشي جوړولی نو سراقه نه ابو جهل یریدو نو هغه هم ورسره لاړل زه هم در سره یم ولې کامران ولې لولي خبرې کولې خو چې د بدر میدان ته را مخامخ شو نو ابلیس فرشتې وکتې ویې لکه زه خو دې جنګ کې نه یم اني ارا ما لا ترون ما ته خو بل مخلوق پکې ښکاره شو فرشتو سره مقابله نه شم کولی فرشتو زور ورته معلوم نو په دې سره ابو جهل کې کمزوري راله چې تر اوسه پورې ما سره لاس نیولی را روانو اوس ما نه تخت وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم پجنگ کے دستا گوانڈیم فلما تراءت الفئتان ہر کله چې دو ډلو یو بل لیدو سمانا ور مخامخ فلما تراءت الفئتان هر کله چې یو بل
لیدو دو ډلو باب تفاول کې مشارکت من الجانبین د کافرانو مسلمانانو لیدل او مسلمانانو کافران نکسالا کې بای شیطان په خپل پوندو تختید نکسا په معنا درجه سره وقال او وی انی بریء منکم زبیدار ما تاسو سره کټ کټ خبرې کول هم هغه د خیالونه چې فرشتي به راغلي وي انی بریء منکم ای من عهد جوارکم انی ارى من الملائکه ذوین ما فرشتي ما لا ترون انی اخاف الله ذیریګم د الله تعالی نه والله شدید العقاب اذ يقول المنافقون کله چې ان يخاف الله معنا دا چې ما ته الله تعالی تر قیامت پورې مهلت را کړی لیکن یریګم دلته چې ما ته الله تعالی تر قیامت پورې مهلت را کړی لیکن یریګم دلته چې ما ته الله تعالی تر قیامت پورې مهلت را کړی لیکن یریګم دلته چې ما ته الله تعالی تر قیامت پورې مهلت را کړی لیکن یریګم دلته چې ما ته الله تعالی تر قیامت پورې مهلت را کړی لیکن یریګم دلته چې ما ته الله تعالی تر قیامت پورې مهلت را کړی لیکن یریګم دلته چې ما ته الله تعالی تر قیامت پورې مهلت را کړی